السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتي صاحب نن سبا چې کشمیر کې کوم حالات روان دي په متعلق تاسو وایي تاسو سره یې د څه ډول پکار دي؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیر کې چې کوم حالات روان دي نو ظاهره خبره ده د هغې تعلق زموږ د ریاست سره دی، زموږ د ملک سره دی، زموږ د عام حالاتو سره دی، د امن و امان سره دی. په کشمیر کې ځینې کشمیریان بلکې د هغې سره اکثر ولاړ دي، هغې راوتي دي د دې لپاره چې زموږ څه مطالبې دي هغه تسلیم کړلی شي. نو په هغه کې د هغې تقریبا 2 میاشتې وشولې احتجاج باندې ناست دي. اوس د هغې 2 طریقې دي، یا دا چې دا ورسره مذاکرات وکړلی شي او یا دا چې طاقت په زور باندې هغه واپس شاته کړلی شي. نو ظاهره خبره ده چې د هر شیز حل چې دی هغه طاقت نه دی، قوت نه دی. طاقت باندې هغې اواز ختمول نه دي. د بعض څیزونه هغه په جرګو باندې حل کېږي، په خبره باندې حل کېږي. نو د هغې دپاره د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن صاحب، دغه شان د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب، دغه شان مشتاق احمد صاحب، دغه شان نور بعض سیاستدانانو دا خبره وکړله چې د دغې مذاکراتو کې مونږه کردار ادا کولی شو، خو د بله طرفه هغې ته اجازت میلاو نه شو او دا واک هغې له ور نه کړلی شو. په دې کې زه یو خبره کوم چې ګوره مولانا فضل الرحمن صاحب هغه ځان مخې ته کو په دې خبره کې چې یاره د کشمیر معامله چونکې حساس ده او کشمیر داسې یو ځای دی چې هغه د شهرک زموږ دپاره حیثیت لري. نو مولانا صاحب ویل چې زه به پکې په خپله سالس کردار ادا کړم د کمیټۍ د طرفه هم او د حکومت د طرفه هم. نو حکومت د طرفه مولانا صاحب ته هغه کردار ورنه کړلی شو. نو چې ورنه کړلی شو نو اوس هغه قصه د مذاکراتو په ځای هغه د طاقت په زور باندې ختمولی کېږي. نو هغه د ښه طرف نه بد طرف ته، شدت طرف ته او بد طرف ته او حالات سنگین طرف ته روان دي. نو به هر حال هر شیز خو قوت او طاقت باندې نشي ختمېدی او وقتي طور باندې دباو به هم کېږي، خو د هغې هغه شان نتیجه نه وي. بلکې سیاست چې کوې نو هغه سیاست د مذاکراتو نوم دی، د مفاهمت نوم دی، د اوږه ښکته کېدو نوم دی. څه به ته اوږه ښکته وړئ، څه به بل وړي. نو هله به هغه مملکت کوم معاملات چې دي هغه به چلېږي او ملک به مخې ته روان وي. او که دغه نه نو ظاهره خبره ده چې نقصان به رسي. یا خصوصا چې د خپل ملک او د خپل کور مسله او د خپل ملک لکه مثال د کور دی که نه، اوس په یو کور کې چې دی 2-3 وروڼه چې دی هغه خپل منځ کې ون خلي، بل روډ پکې راشي هغه پکې جرګه کوي یا هغه سالس جوړي یا پلار راشي هغه سالس جوړ شي، مشر سالس جوړ شي. نو هغه صورت کې خو حالات سمیږي. خو که اوس ټول په خپل منځ کې هغه مشر هم پکې دغه کوي چې نه مړه بس جنګېږي، څه مسله نشته دی. نو هغه به کور د جوړېدو په ځای هغه بیا ورانېږي. نو د دغې لپاره سوچ سمجھ کر فیصلې کول پکار دي. خپل د طاقت په ځان کې چې دی هغه د فرعون نه جوړېدل پکار. الله فرعون چې دی دومره غټ باچا او ځان دی چې دی هغه خدای وایو چې هغه ختم کو الله تعالی. نو د چا فرعونیت الله تعالی نه پاتې کوي، هغه ختمېږي. نو لہذا د عاجزۍ او د تواضع سره حکومت هم چلول پکاري او ښه په مفاهمت سره، ښه په سمجھ بوج سره، سمجھدارۍ سره حکومت چلول پکاري چې نقصان نه وي. او مولانا صاحب چې کوم افر کړی دی دغې افر نه فایده اوچتول پکار دي. اوس هم چې یاره دغه کوم کردار هغه ادا کولی شي نو هغه کردار د ول ورکړلی شي، ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب 100 کاله د کشمیر کمیټۍ چیرمن پاتې شوی دی او د هغه داو پیج نه مولانا صاحب خبر دی، د هغې معاملاتو نه مولانا صاحب خبر دی. مولانا صاحب دغه کوم چې د غزي خلک دی، د غزي قیادت دی، نو د هغې د مزاج نه خبر دی چې هغه څنګه هینډل کول دي. او کله چې مولانا صاحب د کشمیر کمیټۍ چیرمن و په هغه وخت کې ټولو ته پته وه چې کشمیر کمیټۍ چیرمن څوک دی. اوس چا ته پته شوه؟ اوس دا کمیټۍ نوم هم څوک نه دی. نو پکار ده چې یاره مولانا صاحب کردار په دې کې ورکړلی شي او دا خطه بچ کول پکار دي، دا خلک هم بچ کول پکار دي، ملک کې چې دی امن امان راوستل پکار دي. داسې نه چې یاره مونږ عوامو ته دا په ذهن کې کېښودلی شي چې یاره ستاسو کوم مشران چې دی هغه بس بلا او یو بو دی او بس هر وخت یې تندی راکوت کړی او چې مخې له ورځې نو خیر دی. نو دغې په ځای چې دی په نرمۍ سره خپل رعایا سره وخت تېرول پکار دي چې ستا عوام ستا نه مطمئني، هغه پرسکون حالت کې وي او په تا باندې اعتماد وي چې تا هر وخت ټوپک راغستی او دغه دې راغستی. نو عوام به ستا د عزت احترام او د سکون په ځای چې دی هغه ستا نه یېرېږي یو قسم نه. نو په یره کې چې دی هغه امن نشته دی، بلکې په عزت احترام او په دغې څیزونو کې په نرمۍ کې هغه امن هم دی، سکون هم دی او هر څه. نو په دغې باندې کوشش کول پکار دي چې دغه صورتحال مونږ په دې طریقه کنټرول کړو چې مذاکراتو طرف ته لاړ شو، جنګ طرف ته لاړ نشو. نو امن به انشاءالله هم راشي او زموږ معیشت به هم ښه شي. یعنې حکومت کو د کشمیر د ریاست حصه ګڼي نو پکار چې دغې مطالبې ومني. بلکل همداسې ده. لکه اوس هغه یو طرف ته وایي چې یاره زموږ حساسه خطه ده، او بل طرف ته هغې په دې مجبوره کوي چې انکار وکړي. بل طرف ته چې دی هغه د مطالبې څه وکړئ چې تاسو وایئ چې نه طالبې ناجایز دي. ډېره مننه.